او د عقیدې تفرد دی وي بیا خو ډېره ښه ده. تاسو په مودودي ولې ردونه کوئ؟ مودودي باندې د رد ستاسو څه جرأت راغلی؟ تفرد راغلی دی او په تفرد په علم کې ومنه او نور رد پې مه کوه په تفرد، ځکه تفرد یې دی که نه. تاسو په ذاکر نایک ولې رد کوئ چې لکه ذاکر نایک ښه سړی نه دی او ذاکر نایک ښه سړی نه دی؟ لکه بس تفرد یې راغلی دی، خپل کار دی کوي که نه. تاسو په مولانا شیخ طاهر ولې رد کوئ؟ بس هغه هم یو تفرد راغستی او اختیار کړی دی. نو په علم کې منو خو تفرد یې رد کوو نه جی، علم کې منو تفرد به رد کې، خو تفرد به په داسې انداز کې رد کې چې خلکو ته به وګوري چې دا مسله غلطه ده او بعضې غلطۍ دونه خطرناک تلي دي لکه قاعد د فنا النار. اوس ته په دې کې نقیم تاسو به حیران شئ. نو په دې کې 180 کرته د ابن قیم او د ابن تیمیه نقول شوي او بیا هغې له اجماعي رنګ ورکړی دی که نه چې دا سره اجماع د امت راغلی ده. شروع به پې واچو. شروع کې اولنۍ خبره دا ده چې دی کله د دې قسم خلکو کتابونه شروع کې که نه نو تقسیم د توحید به تا ته کوي چې توحید څو قسمه دی؟ 3 قسمه: توحید الالوهیه، توحید الربوبیه، توحید الاسماء والصفات. د دې خلکو د ټولو نه غټه خبره د دوی د بنیاد د عقایدو چې قایم دی که نه دا په توحید د تقسیم الی ثلاثه کې قایم دی. نو پرې خبرو پوهېږې؟ دوی په موږ اشاعره باندې ردونه کوي. وي تاسو اشاعره راغلي او کلام هم دا قسمه ته تقسیم کړی دی. یو کلام لفظي دی او بل کلام څه شی دی؟ لفظي دی. او دا په قرآن کې کوم ځای کې چې کلام دا قسمه دی او دا په حدیثو کې کوم ځای کې چې قرآن دا قسمه دی او دا په پلانکي کې کوم ځای کې چې قرآن دا قسمه دی. نو ما ته ګوته نه شو په خپله سینه کې چې دونه غار دی هغې ته ګوته نه نیسي. هغه غار یې څه شی دی ځان په پوه کې د دوی د کتابونو ابتدا که هغه د عثیمین وي، که هغه د ابن تیمیه وي، که هغه د شوکاني وي، که هغه د نن سبا معاصرو سلفیان وي، که هغه د جبرین وي، که هغه د هر چا راغلي د دوی د کتابونو په ابتدایي لهجو کې او په ابتدایي څپو کې به تاسو ته تقسیم د توحید 3 قسمه کوي. یو توحید توحید الالوهیه، یو توحید توحید الربوبیه، یو توحید الاسماء والصفات. اوس ته یې ورکوټي تپوس مونږ کوو هلکه دا 3 ونه چې یو ځای کې الحمدلله مونږ دې ټولو ته توحید وي خو دا تقسیم یې چا کړی دی؟ په خبره پوهېږ؟ دا تقسیم چېرته په قرآن کې شوی دی. نو دی به دا آیات تعلق ساتي د توحید الالوهیت سره او دا آیات تعلق ساتي د توحید الربوبیت سره او دا آیات تعلق ساتي د توحید اسماء و صفات سره. نو دا خو ستا په دماغو کې راځي که نه؟ چېرته د یو اصحابي نه تقسیم د توحید 3 قسمو ته شوی دی؟ نه. چېرته د یو صحابي نه توحید د اتابعین توحید د تقسیم 3 قسمه ته شوی دی؟ نه. چېرته د ابن تیمیه نه مخکې چې څونه سلف تېر شوي دي لوی علما تېر شوي دي د هغې نه مخکې چېرته توحید د تقسیم 3 قسمه ته شوی دی؟ نه. دا اول مخترع دی. ابن تیمیه اول مخترع دی چې د خپلو عقایدو بنیاد یې په کوم شي باندې جوړ کړی دی. د هغې لپاره توحید 3 قسمه ته تقسیم کړی دی: توحید الالوهیه، توحید الربوبیه او توحید الاسماء و صفات. مونږ دې کې دا نه ویو چې دا تقسیم یې مه کوئ، خو جنجال څه دی په دې نکتو باندې ځان پوهېږي. جنجال څه شی دی؟ سلفونه تفویض نقل دی. دا د ابن ابي العز بیا اوس یو پاڼه مې پکې راوویستله سار. ابن ابي العز چې کله د تفویض وایي که نه نو د تفویض نفس تفویض خو پرېږده دا 3 قسمه توحید چې نقل کي که نه نو توحید خو ایستلی دی. مخترع د دې توحید د تقسیم څوک دی؟ ابن تیمیه. په دې پوهېږې؟ ښه وګوره ورته وایي د تقسیم دا توحید چې شوی دی انواع التوحید الذي دعیت الیه الرسل 1,25,000 24,000 څونه پیغمبران چې نه راغلي دي نه هغوی دعوت الی 3 قسمه توحید کړی دی. ښه ولې داسې دی؟ ګورئ ابن ابي العز وایي دا 3 قسمه توحید نه دي، په 1,40,000 پیغمبران چې راغلي دي نو د 3 قسمه توحید ته څه کړی دی؟ توحید ته دعوت کړی دی. پوهېږې؟ خو چې دا تقسیم ته 3 قسمه کوي ټول انبیا د دې لپاره راولې نو څو ویم چې ابن تیمیه تقسیم کړی دی او انبیا د هغې لپاره راځي نو دا څنګه چل راغلی دی؟ زما په دې خبرو ځان پوهوی ګورئ. تقسیم یې څوک کوي؟ ابن تیمیه. اگر چې د ابن تیمیه نه خلک وروسته راغلي دي هغوی هم تقسیم کړی دی. ملا علي قاري هم دا تقسیم کړی دی. دا خبر یاد ساتئ. ملا علي قاري په مرخ کې په شرح د فقه اکبر کې هم دا تقسیم کړی دی خو اخذ یې له چا نه کړی دی؟ ابن تیمیه نه کړ. دغه شانتې نورو غټو کسانو توحید تقسیم کړی دی. زمونږ یې د توحید په تقسیم کې اختلاف نه دی، اگر چې خبره څه شي ده بې دلیله ده، خو دا چې ټول انبیا او ټول دعات د دې لپاره الله را لېږلي چې توحید 3 قسمه دې ته خلک راوبلې دا خبره غلطه راغلې ده.
نو اولنې خرافه چې ذکر کړې ده هغه توحید تقسیمول دي. دویم نمبر خرافه چې کړې ده په قدم د صفاتو قائل نه دي راغلي. دا یو ناشنا خبره ده. ګورې ښه ابن ابي العز په قدم د صفاتو باندې قائل نه دی. ابن ابي العز او دا په قدم د صفاتو چې دوی قائل نشي نو پیدا د دوی مسلک ته څنګه رسي؟ ګور زما په دې خبرو ځان پیوي. ابن تیمیه او ابن قیم رد کی په دې باندې چې قرآن کې مجاز نشته. دا تاسو ته پته ده؟ ابن قیم او ابن تیمیه رد کی چې قرآن کې ترادف هم نشته او مجاز نشته. مجاز نشته. نو تاسو به وایئ چې لکه دی وایي چې مجاز نشته نو پیدا څه ته رسي؟ ګوره پیدا دې ته رسي چې دوی مجاز نفي کی او صرف قرآن په حقیقت باندې راشي نو ید به بیا په معنا د ید د عالی جارحې سره استعماله. پوهېږې؟ استوا به بیا په معنا د استوا سره استعماله د ناستې سره او عینین به بیا په معنا د عینین سره استعماله او ید به بیا یداه مبسوطتان به په معنا د سخا سره نه وي مبسوطتان په معنا د دې سره. نو ګوره چې مجاز نه پیښ نو حقیقت راغی. نو چې حقیقت راغی نو دا به بیا په خپله معنا کې نه استعمالوي نو دوی نفي د مجاز کوي. اوس بل طرف ته راشو خو کلک پې پوهېږي ښه هغه دا دی چې دوی کله د قدم د صفاتو نه انکار وکړي نو بعضې هغه صفات دي چې د الله د ذات سره دي دا تقسیم ټول روان دي ښه صفات الذات او صفات الفعل. نو کوم صفات الذات چې دي دوی کې خود دوی د قدم وینا کوي خو صفات الافعال کې د قدم وینا نه کوي. ولې؟ ځکه د دوی خورا اداره چې نزول کیږي او علو کیږي نزول کیږي او علو کیږي. یعنی الله تعالی د عرش نه اخري اسمان ته راځي. الله د عرش نه اخري اسمان ته راځي. اگر چې په دې باندې یو دوره ښکلې رد واقع کیږي چې الله د عرش نه اخري اسمان ته راځي که نه نو دا دوی وایي چې دا په نیمه شپه کې راځي او نیمه شپه په 24 ګنټو کې په دې ټولو دنیا باندې همیشه موجود راغلی. نو الله همیشه په دې اخرنی اسمان کې ناست دی او خلکو ته وایي چې شابه ما ته وایي چې څه غواړئ او عرش نه خو الله عرش د الله تعالی نه خالی دی ځکه چې نیمه شپه په ټوله دنیا کې هر یو وخت موجود راغلی وي. ما پرې خبرو پوهېږئ نیمه شپه کې ویم 24 ګنټو کې نیمه شپه ده نه دا 24 ګنټو کې هر وخت موجود دی. اوس هم نیمه شپه شته په وخت پس هم نیمه شپه شته ګنټه پس هم نیمه شپه شته. ستا اعتقاد دا دی چې د عرش نه نیمه شپې ته راکوزېږي نو چې د عرش نه نیمه شپې ته راکوشو که نه نو چې هغه بیا د خطو نه دی. ګورې بس دا بیا د خطو نه دی بیا ځکه د خطو نه دی چې نیمه شپه خو ټوله موجود ده نو عرش ته خالي شو. بیا دوی وایي چې آیا دې کې د دوی دوه مسلکه دي. دا چېرته سټډي دې کې دوه مسلکه دي. یو دا دی چې د عرش نه راکوشي نو آیا عرش خالی دی که نه دی؟ نو بعضې وایي نه دی خالی او بعضې وایي بالکل خالی دی. څه خرافات وي حیران بشئ. خو په بعضو صفاتو کې ابن ابي العز دا د قدم قائل راغلی دی. دا هم لا پرېږده صفات صریحي عبارت من رویسته چې د قدم د عالم بالنوع قائل راغلی دی. څه د قدم بالنوع د عالم د قدم بالنوع د قدیم قائل کېدل چې عالم بالنوع قدیم راغلی دی. دا رأی د ابن تیمیه ده او اجماع د ابن حزم ورته ویل کېږي په هغې باندې د ده یو نقد دی نقد الاجماع وي. ما به دا مخکې لټول مخکې ځکه ما وی په اعتبار د اعتقاداتو سره به دا مخکې راځي نو ما به مخکې لټول مخکې نه دی. دا قدم د اجماع او نقد الاجماع چې کومه موجوده ده او ابن تیمیه پکې دا قول کوي دا د نقد الاجماع په دې اخره کې نه راغلی دی په اوله کې نه دی راغلی. نو د دوی دا رأی راغلی ده چې عالم بالنوع قدیم دی او په دې باندې بعینه د شرح العقیدة الطحاوی قول کړی دی چې عالم بالنوع قدیم دی. عالم چې بالنوع قدیم شو که نه نو دا ډېره زیاته خطرناکه خبره لاړ. زمونږ چرته هم دا اعتقاد نه دی چې عالم قدیم دی یا بالوصف قدیم دی یا بالماده قدیم دی یا بالتسلسلات قدیم دی یا په اعتبار د مادې سره قدیم دی. زمونږ د ټولو متکلمینو رأی تقریبا دا راغلی ده چې عالم په هر نوعیت سره چې نه راغلی دی نو دا حادث دی او دا قدیم نه دی راغلی. بل اعتقاد د ده دا دی چې دوی اطلاق د عشق په الله تعالی باندې نه کوي. ګوره یو خبرې ځان سره یاد ساتي مونږ هم دا ویو الله ته به عاشق نه وي. دمیري په کتاب الحیوان په اخته کې جلد نمبر 2 کې ذکر کړي دي. ښه دمیري په کتاب الحیوان تو ور دغلته نه کتاب الحیوان راواله دمیري کتاب الحیوان ور جلد نمبر 2 راواله دغلته پروت پاسه سلمانه داري جلد نمبر 2 راواله دمیري په کتاب الحیوان کې نقل کړي دي په اخته کې چې عاشق په الله ته نه وي. عاشق چې الله ته نه وي الله ته به د نسبت ته عاشق نه کوي. ولې به نه کوي؟ ځکه به نه کوي
چې عشق بیا تقریبا 9 قسمونو ته تقسیم کړی دی او دا عشق چې حب محبت 9 قسمونو ته تقسیم کړی دی او په هغه 9 قسمونو کې دا عشق نه دی دې کې سړی استقرار ته ورسي نو چې استقرار ته ورسېد نو عاشق بیا په خپل قوت او طاقت کې نه وي راغلی دی مستر شوی وي دا زمونږ هم رایې راغلی ده زمونږ هم رایې دا راغلی ده چې الله ته به عاشق نه وي زمونږ ناتخوانان کله ناکله څه کوي عاشق ته الله عاشق ته الله عاشق ته نه الله عاشق نه دی الله محب دی سره راغلی دی محب الله تعالی د انسانانو سره محبت ساتي الله عاشق نه دی کې سره مونږ اتفاق کو خو د عکس ویلی دی د دا ویلی دی چې یو سړی به ځان ته دا نه وي چې زه عاشق د الله یم یو سړی به ځان ته دا نه وي چې زه عاشق د الله یم وي ولې وی ځکه د عشق دپاره مبدا شهوت دی څه شی دی د عشق دپاره مبدا څه شی دی شهوت دی او چې د عشق دپاره مبدا شهوت شو نو د ده رایې دا راغلی ده د اصل کې د ده رایې هم نه ده دا اصل کې د ابن قیم رایې راغلی ده خو دې خو ټول عبارت ته ابن قیم نه نقل کوي نو د ابن قیم رایې دا ده چې سړی به ځان ته نه وي چې زه د الله عاشق یم ځکه د دې مبدا راغلی د شهوت او الله تعالی به د دغې نه ساتي پنځم یا شپږم ځای چې دی د جمهورو خلاف چلیدلی دی د متکلمینو هغه ځان سره یاد ساتئ کلام النفسي دی مونږ اشاعره ماتوریدیه کلام 2 قسمه ته تقسیم کړی دی یو ته مونږ کلام لفظي ویو بل ته مونږ کلام نفسي ویو اوس د دې تقسیم وجه څه شی ده او د دې تقسیم دلیل څه شی دی عقل په دې باندې تقاضا کوي چې تنزیح د الله تعالی نه راځي مګر علی به راځي چې ته کلام 2 قسمه ته تقسیم کړه زما په خبره پوهېږې عقل د دې تقاضا کوي چې تنزیح د الله تعالی نه راځي مګر علی به راځي چې ته کله په دې باندې د الله تعالی د ذات نه بعضې اشیا نه پکې بیا دې په ضمن کې رخ سخ رد کوي په تفویض باندې ښه زمونږ رای تفویض ده ګورې دا ځان سره یاد ساتئ خو زمونږ د دوی په رای کې په تفویض کې څه فرق راغلی دی دې نقطو باندې سوچ کوئ ما دې اکثر د ملګرو ته ویلي دي ابن تیمیه دې تفویض کوي او مونږ هم تفویض کوو بیا چې مونږ تفویض کوو دوی زمونږ په تفویض باندې رد کوي خو زمونږ د دوی په تفویض کې فرق دی تفویض څه ته ویل کېږي چې ته په معنا باندې پوهېږې یو تعویل وي یو تفویض وي تعویل دې ته ویل کېږي چې ته د یو شی متعلق څه معنا وکړې چې دی معنا ده معنا ظنیه ده او تفویض دې ته ویل کېږي چې ته وایې چې یاره دا لفظ خو په دې معنی سره راغلی دی دی خو زه د معنی نه نیم خبر معنا یا کیفیت الله ته اوسپارئ د فوض یفوض تفویض په معنا د سپارلو سره راځي نو ابن تیمیه سلفیان هم مفوضه دي او مونږ هم مفوضه یو خو دوی مونږ ته مفوضه وایي او سخرت کوي په مونږ باندې د دوی او زمونږ په تفویض کې فرق دی فرق ده ته زمونږ د دوی په تفویض کې دا فرق دی مونږ تفویض په معنا کې کوو او دوی تفویض په کیفیت کې کوي مونږ ویو دا زمونږ تفویض ید په معنا د ید سره دی عین په معنا د عین سره دی آمروها دقه شانتي امرار وکړه لکه څنګه چې په قرآن کې ویلی شوي دی ید لکه چې ته دلته راورسې که نه نو ته به دا نه وایې چې ید الله ای قدرت الله ید الله به ته بدرې په قدرت الله نه یداه مبسوطتان قدرتاه مبسوطتان زما په کلام پوهېږې یعنی ید به ته په قدرت باندې نه بدلې په لفظ کې ید به دې په ید باندې پرېږدي یې او دال به پرېږدي خو معنا به الله ته مفوضه کوي معنا به نه کوي چې دا آله جارحه ده او معنا چې الله ته مفوضه کړه نو کیفیت خو بیا الله ته بطریق الله مفوض که کنه معنا چې الله ته مفوضه کړه نو کیفیت خو بطریق الله مفوض شو کنه د دې دا رایې نه ده دوی دا وایي چې ید حقیقتا ید دی ید څه شی دی حقیقتا ید دی یعنی دا یو صفت دی حقیقي په الله کې صرف دونه راغلی چې لا که ایدینا زمونږ په شانتې نه دی او دا کیفیت یې مفوض کړی دی الله تعالی ته نو ګوره زمونږ او د دوی په تفویض کې فرق راغی مونږ معنا او کیفیت دواړه مفوض الی الله کو او دوی صرف کیفیت مفوض الی الله کړی دی او معنی نه کړی بیا زه راولګېدم عمران ته استاد ته مې وی چې د دې جمع کړو نو ما تقریبا بیا د 100 نه او د 50 نه زیات حوالې د سلفونه قوم سلمي صاحب د تابعینو د تبع تابعینو نقل کړي چې هغوی دا تفویض په معنا کې کړی دی یو ناشنا نقطه راته بله ظاهره شو ناشنا نقطه راته بله دا ظاهره شوه د صحابو د تابعینو چې څومره مخالفت د تاویل راغلي که نه دا تاویل په معنا د تفسیر سره دویلي ګورئ
په دې نقطه پوه نه شوې که نه لکه یو حدیث راغی هغې کې د ید بیان راغی یا د حدیث پرېږده په آیات کې د ید بیان دی آیات کې بالفرض د عینینو بیان دی آیات کې د صدر بیان دی نو د صحابو نه به نقل شي که نه لا تاویل له څه نو ستاسو ذهن کې دا پروت دی چې ولې د صحابو نه خو د تاویل نفي راغلی د مراد زمونږ دا تاویل دی صحابو د تاویل نه نفي کړی د لا تاویل له په معنی د لا تاویل له سره نه دی دا لا تاویل له په معنی د لا تفسیر له سره راغلی دی وګور دا بیا زمونږ اثبات کوي ګوري ښه لا تاویل له په معنی د لا تاویل سره نه دی دا تاسو تاویل مصطلح ګوره آیات هم دا ثابتېږي ښه وما یعلم تاویله الا الله نو کو چرته دا تاویل په معنا د متأخرینو د تاویل شي ناغي باندې خو دین پیږي دې کې دا لا یعلم تاویله الا الله دا خلق صدر خو کو دا تاویل په معنا د معنی حقیقیه سره شي پیږي کدا تاویل په معنا د معنی حقیقیه سره شي نو فلا یعلم تاویله د دې په معنی حقیقیه نه پیږي مگر صرف الله والراسخون فی العلم په پوهیږئ کنه نو دلته تاویل په معنا د تاویل سره نه لري دلته تاویل په معنا د تفسیر سره دي دا ځینو یاد ساتي غوري او مونږ چې کله قاعده ذکر کوو دا قاعده د ارسطو ده مونږ ویل کا محل حوادث سره غلي حادثه دوی سوي چې دا قاعده قدر چا ده د جالینوس ده او دا قاعده قدمه حکومت راغلي قدمه حکومت یونانیان په دې کې پرې دا قاعده د عقل راغلي ده عقل یو غټ حاکم دی په دې معنا کې چې هغه به تنزیه د ذات الله کوي نو یو هغه که چېرته دوی کله نه کله وایي ښه دې اعتراض ته خیال کوه دا به راځي دا ټولې قصې وایي که تاسو وایئ چې ید په معنا د ید سره نه دی او دا آیاتونه الله تعالی هم په دې معنی سره نه دي رالېږلي کله کم کې چې جاري دي نو بیا خو د الله پیغمبر هم نه پیدا صحابه هم پرې نه پیدل او تابعین هم پرې نه پیدل نو داسې یو محمل کلام الله رالېږلی دی چې د هغې په معنا باندې څوک نه پوهېږي نو ته ورته خدای دې سترګې وچېکه چې ته په دې باندې د پیدو دعوه کوې نو د دې نه مخکې بیا حروف مقطعات دي په هغې کې هم د پیدو دعوه وکړه که نه زما په خبره پوهېږې حروف مقطعات نه دي الف لام میم کاف ها یا عین صاد نو دا چې حروف مقطعات رالو او ته وایې چې محمل کلام الله را نازلي چې هغې باندې صحابه تابعین نه پېدل نو شابه نرشه په حروف مقطعاتو کې ته د معنی دعوه وکړه که نه څنګه چې د هغې په معنا باندې څوک نه پوهېږي دقه شانتې د متشابهاتو په معنا باندې څوک نه پوهېږي بله ناشنا خبره کشف الاسرار د بزدوي ذکر کړي دي زما دا خوښه ده د محکم نه به آیات ثابتېږي د متشابه نه به د محکم نه به عقیده ثابتېږي د متشابه نه به څنګه عقیده ثابتې متشابه خو تا سره علم نه ورکوي په قوت ته ځن کې دی نو عقیده متې نه ته څنګه بیا ثابتې ډېرې قصې ډېرې ادله را روان دي انشاءالله په دې همدقه شانتې دی راغلی دی په دې خپل کتاب کې لکه څنګه چې زموږ ملګري ذاکر حسن نعماني صاحب کړی په فوقیت حسي باندې قول کړی دی چا باندې فوقیت پېژنئ که څونه د فوق آیاتونه چې دي دا مونږ حمل کوو په فوقیت حسي نه ګورئ دا فوقیت د معنی سره معنوي کې الله فوق دی الله تعالی اوچت دی په اعتبار د مرتبه سره فوق دی په اعتبار د مرتبه سره اوچت راغلی دی په اعتبار د ذات سره اوچت دی نه ګوري په فوقیت په معنی د فوق حسي د اثبات د فوق حسي کړی دی زمونږ ذاکر حسن صاحب هم اثبات د فوق حسي کړی خو هغه اوس ټیک کړ نو دو په فوق حسي باندې اعتبار کړی دی ګوره چې په فوقیت حسي باندې قولو کې که نه نو په استبعاد باندې ځان پوه کې الله چې کله پورته شي نو عرش په حامل وګرځي او الله به محمول وګرځي عرش په څه وګرځي حامل او الله به څه وګرځي محمول اگر چې د دوی خبرې بیا وروسته را روانې دي چې دوی باقاعده د الله دپاره حد مني ګورې دا یاد ساته زه مې راته د دې کتابونو نه سات عمرانه کتاب الحد راواله اوس یې ګوره دغلته دی کتاب اثبات الحد روره ګوره ورته ښه توبې به وباسي چې دا څه لګیا دي اوس نه دي ښه زر دا د دوی لوی امام دی ښه دشتي ورته وایي نوم ځان سره یاد ساتئ څه دشتي دا د دشتي اثبات الحد دی او د دشتي په اثبات الحد کې ګوره څه وایي ښه اوس چې پاسې نو نفرت پرې اوچتي اثبات الحد لله تعالی وبأنه قائد وجالس على عرشه زما په لاس کې کتاب دی قائد وجالس اثبات ته حد خو قائد دی او جالس راغلی دی الله یا ته کور دی د میر دین جمعه شه دا قائد او جالس تا د استوانت په کم طرف تر ووت
د عبد الله ابن مبارک یو داسې قول نقل کوي چې څوک ته تپوس کې د عبد الله ابن مبارک نه چې الله قائم دی په عرش باندې وي بحد او بغیر حد وي بحد حال دا دغه پرواته کې دونه ضعف ته چې ته حیران شي او د عبد الله ابن مبارک قول عبد الله ابن مبارک څخه پیغمبر دی اسی سوچو کې کنه مونږ چې څه قول وکړو کنه د امام ابو حنیفه نو دی امام ابو حنیفه څخه پیغمبر دی نو امام ابو حنیفه خو د امام عبد الله ابن مبارک استاد راغلی دی نو چې استاد پیغمبر کینو نو شاګرد د کم طرف نه پیغمبر شو او صرف د عبد الله ابن مبارک په یو قول ضعیفه باندې چروات مجروح هم راغلی هغه باندې ته اثبات تعقیدی کې د الله لپاره حدلی بلکې دغه ابن تیمیه په دې کې تللی دی بلکې بدائل الفوائد کې ابن قیم د قتاده قول نقل کوي او وی تراماله بدائل الفوائد استاد د قتاده قول نقل کوي وی مقام محمود دې ته ویل کېږي چې الله تعالی به د قیامت پر ورځ باندې په عرش کینی بیا دوه قول نقل کوي وی قدمونو کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم کینی یا وینه په دې تخت باندې بدائل الفوائد راواله کړه اخیری جلد 3-4 جلد وینه په دې تخت باندې به لږ ځای پرې ښودلی وي او دا ځای به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ناستې ځای وي نو ته سوچ کوه چې په عرش باندې الله ځای پرېږدي نو خو دوه احتمالات دي زر یې راوړه دوه احتمالات دي یا دا ها د ابن تیمیه رساله د دا شه زموږ یو ملګری خو ته نه وایم دا شجونو پسې اوس میزایل خلاصوه کړل مه کوه